لاست ویډیو کې موږ 8 پلیئر اپشن کور کړی او دا کمپلیټ شوی دی او پلیئر ورته اوس 8 کېږي. اوس موږ دا غواړو چې څونه پلیئرز چې دي هغه دې موږ ته ډسپلی شي. ټیک شوه. د هغې لپاره به زه کار وکړم چې پلیس ټیبل کې به موږ دا ټول دغه ډسپلی کوو. د دې دپاره موږ دلته کې ډسپلی گیمز یو دغه اخیستی او دا به زه ډوپلیکیټ کړم. چې دا کله ډوپلیکیټ شي نو دې له به زه نوم دلته کې ورکړم چې ډسپلی د گیمز په ځای به زه لیکم پلیئرز PLAYERS ډسپلی پلیئرز. دلته کې به ماته دې دغه راځي سلیکټ ار فرام پلیئر او دې به ایگزیکیوشن وکړي او په پلیئر ویریبل کې به دې هر څه چې دي څونه پلیئرز چې دي هغه به راواخلي. دا به زه کلوز کړم. د دې هم ماته ضرورت نشته دا به ټول سلیکشن کړی او اوس به زه دلته کې راشم هغه فایل به دلته انکلوډ کړم. include dot slash includes slash handlers display players. ټیک ده. په دې کې به یو ویریبل موجود دی او هغه چې دی هغه ویریبل چې دی هغه به موږ ته دغه ډسپلی کوي گیمز. نو که زه دا پیج اول اسې ریفرش کړم چې څه ایرر خو نه دی راغلی د پلیئر انکلوډ فایل انکلوډ کولو سره مطلب دا چې فایل پکې انکلوډ شو او که زه دلته کې دا ایکو کړم ډالر گیم پلیئرز نو ارې ټو سټرینګ کنورژن ټیک شوه. دا به زه دغه کم وایر ډمپ نو یو ارې به ماته دلته کې پرنټ شي. دا ارې ده په دې کې دا ټول دغه چې موجود دي په پلیئر دغه کې او دا به زه پلیئرز کم دا پلیئرز ټکې به لږ برابر ښکاري پلیئرز ځکه چې یو پلیئر خو به نه په دې ارې کې خو به ډېر شي پلیئرز موجود دي. ټیک ده. اوس به زه هېڅ کار وکړم چې دا به زه په دې ټیبل چې کوم دی په هغه ټیبل کې به ډسپلی کړم. نو ټیبل دلته کې دی د دې ټیبل نه دا نور روز چې څونه دي ټیبل روز دا ایکسټرا روز به زه ډیلیټ کړم یوه رو به زه پاتې کړم او دا رو به زه کومه بلکې ډوپلیکیټ کول ته هم ضرورت نشته. دلته کې به زه ډوپلیکیټ پی کړم خو هغې دپاره به زه اول دلته کې یو کنډیشن ولیکم if is set PHP if is set dollar players. ټیک ده. نو دلته کې به ماته هغه ټول پلیر هغه ډیټیل چې دي هغه به ډسپلی کېږي اینډ if سټیټمنټ په دلته کې ختم شي. ټیک. ټیک ده. او دلته کې به زه په دې باندې یو لوپ وچلوم فار ایچ ایس پلیر او دلته کې به زه ولیکم چې ټیبل رو کوم انفارمیشن چې دی هغه به دلته کې زه ډسپلی کړم. ټیک ده. هغه ټول به دلته ډسپلی شي او د دې نه پس چې کوم دی ټیبل رو او د دې نه پس په فار ایچ ختم شي. خو په دې کې دا PNIC کې آی تھنک چې دا هغه کیپیټل دی دا به زه کاپي کوم د دې نه PNIC دا به هغه سیم هغه شان انټر کوم چې په دغه کې دی کوم چې د کالم نوم ځي که نه نیم ځي دا به ټول کالم نیمز به زه کاپي کوم د ډیټابیس کې به یا تاسو چې یا که دلته کې ځان ته ډسپلی کوئ نو هغه بټنز چې دا هغه ټول کوم دغه چې دي هغه دلته کې ډسپلی شو. که موږ دا پیج اوس ریفریش کړو او مسله ده پکې for each players as player echo او مسله چې دا په لاین نمبر 63 کې ده uncaught cannot use object of class type std class is array. ها په دې کې ما مسله دا وکړه چې دا ابجیکټس دي. ټیک شو. دا پلیر چې دا ارې نه ده بلکې دا یو ابجیکټ دی. دا پلیرز ارې ده
په ارې کې دا بیا یو ابجیکټ دی ټیک شو او بیا په ابجیکټ کې دا کم پراپرټیز چې دي دا به زه اکسس کوم نو د دې نه به زه دا لرې کړم او دا چې کوم ابجیکټ چې په کوم طریقه باندې هغه کېږي نو به دا داسې کړم او که اوس یې سیو کړو او ریفریش کړو نو برابر شو ټیک ده د دې نه به دا سټیټیک رو چې کوم ده دا به زه لرې کړم ټیبل رو د دې نه دغه ټیبل رو لرې شوه او اوس دوه هلته کې یوزر ما اډ کړی نو دوه یوزرز دي که زه اډ کړم بل یوزر او دله یو بله NIC نمبر ورکړم او دله نوم ورکړم چې دا او د دې اډرس والم IST او د کانټیکټ نمبر دا والم او انټر کړم نو پلیر اډ شو سکسسفولي او دلته کې هغه پلیر راغی که زه اوس په ایډیټ پلیر باندې کلیک کوم نو هغه پلیر هغه انفارمیشن دلته کې راځي ما ته ټیک ده دلته کې د انفارمیشن راځي نو که زه اوس کنفرم بټن باندې کلیک کوم نو دې ته به بس موږ دا دغه اډ کو دا به موږ لینک کو د دې ډاینامیک کو دا چې کله په کنفرم باندې لکه یو کس کلیک کوي نو د ریزلټ یې ته چینج کړی نو هغه کنفرم کیوري به ایگزیکیوټ کیږي او د ریکارډ چې دی هغه به اپډیټ کیږي